اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ. دغڑوان دی ایت تیوزل بیا ہوئی دعاتیا دشپگن پاری آخری آیت لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ يَقِينًا مُمِبَتْ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً زیاد خلقنا د دشمنای په اعتبار للذین آمنوا مومنان سرا الیهودا یهودیان چې په ټولو انسانانو کې مسلمانانو سره زیاتتر دشمنی بد چاوي د یهودو والذین اشرکوا دا کسانو چې شرک کړي دي د مشرکانو د یهودو به زیات دشمنان وي مسلمانان ها دشمنی به کوي چا سره مسلمانانو سره څوک زیاته یهودیان او بل مشرکان ولتجدن یقینا الموت اقربهم نزدې داغوی مقابله کې نزدې داغوی دانه چې دوستان دی خو داغوی مقابله کې به دوستی وي سبب د یهودیان او مشرکین مقابله کې به نسبتا دوستی مسلمانانو سره اقربهم مودتا زیاد نزدید دوینا مودتا لتعلق بے اعتبار للذین آمنوا مومنان سرا الذین کسان قالو چاگوی وی انا نصارا چی منگا نصارا یو نو پا نسبت سر یهود و مشرکانو تا نصارا بنسبتا نرم بی نصارا بنسبتا نرم بی ایوانجیلیکل نا کرسچنان خو ایوانجیلیکل نا زکا ایوانجیلیکل ای خود طول جوڑ شوی لی یهود لاس کی ذالک بأنہم داد دے وجہ بأن منہم چتاکی سردوئے کے موجود دے قصے سینا دانشمند و عقل من خلق کسیس دینی دانشمند توئی چاہتا ہوئی سے فلقانا نا دشمن نا دانشمند دینی دشمن یو ایکسٹریم دے دانشمند بأن منہم قصے سینا و رہبانا پدوئے کے درویشان دی رہبانا دے کے مانگس دی سچے دی مونگس وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ او دا چې دوی ځان ته ډېر لوی خلق نه وي دوی ځان ته ډېر لوی خلق نه وي هر چې یهودیان دي خو ځان ته لوی خلق وي وی ار چوزن وَإِذَا سَمِعُوا کله چې واورېدل د دانشمندو خلقو ما هغه قرآن انزل الى الرسول چې نازل شوی دی پیغمبر ته وَإِذَا سَمِعُوا کله چې واورېدل ما کتاب انزل الى الرسول چې نازل شوی دی رسول پاک ته ترى اعینهم نو لیدې ستاسو سترګې دوی تفیض من الدمع چې بيدې پوشکو باندې نو کله چې جعفر ابن ابي طالب رضی اللہ تعالی عنہ د نجاشی بادشاہ په دربار کې سورہ مریم واورو سشے واورو سورہ مریم واورو نو نجاشی انکلوڈنگ his ministers and members of لوی جرگا دا ټول کریسچیانان دی جړېدل دی سکیدل دی جړېدل او نجاشی وی هذا اشبه بما انزل على عیسی دا ډیر دی سیمیلر او الایک دی دا هغه کلام چې عیسی علیہ السلام ته کوم نازل شوی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ اکلت دوی واوریا چې نازل شو پیغمبر ته ترى اعینهم تالی دې سترګې دوی تفیض من الدمع چې بيدې پوشکو باندې مما غرفوا من الحق د دې وجه چې دې پیژندلو حق چې دې سکړو پیژندلو حق نو سورہ مریم کې د عیسی علیہ السلام بیانو د حضرت مریم بیانو د حضرت زکریا بیانو د حضرت یحیی بیانو د نور پیغمبرانو بیانو نجاشی وی اوف دا خو بالکل هغه شان کلام دی لکه عیسی علیہ السلام باندې نازل شوی یقولون دوی ربنا او رب زمونگا آمنا مونگا ایمان راوڑ دے فاکتبنا مع الشاہدین اولک مونگا سرد گواہی ورکون کنا چستا پا یوالی اد محمد رسول اللہ پیغمبر بانے مونگ گواہی ورکو نو نجاشی اغا آلتا
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان راړو. جعفر ابن ابي طالب ته وی چې اشهدوا علی انی آمنت بمحمد صلی الله علیه وسلم، ما باندې گواهان شي چې ما په محمد رسول الله باندې ایمان راړو صلی الله علیه وسلم. او کله چې وفات شو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه باندې غایبانه جنازه کړی و. صحیح کړی غایبانه جنازه چې دا خصوصیت د پیغمبر دی. د امام رحمت الله علیه په نسبت باندې بل څوک په بل چا باندې غایبانه جنازه نشي کوله، بل څوک په بل چا باندې غایبانه جنازه نشي کوله. دا یو پیغمبر کړي چا باندې په نجاشي باندې. یقولون ادوی ربنا و رب زمونگا آمنا مونگا ایمان راوڑے دے فاکتبنا اولک مونگا مع الشاہدین دا کسانو سرا چے گواہی ورکون کے پنبوت دا محمد رسول اللہ وما لنا لا نؤمنو اسشوی دی مونگلا چی مونگ با ایمان نسات واللہ تعالی بالے وما جاءنا من الحق او آغا چراغل دی مونتا من الحق درشتون پیغامنا نو پاگی ولی ایمان نراڑو چی دا قرآن رشتون پیغام دے زکر دے بیعینی ہی آغا خبر کئی چی کم پا انجیل کے وے بیعینی ہی آغا خبر کئی چی کم پا تورات کے وے نو چکر زما دے کتاب موافق خبر کئی نو پی ایمان ولی دراڑم. ونطمعو مونگا امید لرو ان یدخلنا چی داخل بکی مونگلا ربنا رب زمونگا مغل قوم الصالحین دا قوم نیکانو سرا فاصابهم اللہ بدلک بور کے دیتا اللہ تعالی بما قالو پسعب داغوینار دوی جنات باغونا تجری چی بیگی با من تحت الانحارو دلان دی داغین نیرونا خالدین فیا ہمیشہ بیدوی پاگے کے وذالکا جزاء المحسنین ادا بدل دا دنیکو کارانو خلقو والذین کسان چی کفر کردے وکذبوا بآیاتنا تکذب کردے آیتون زمونگا اولائک دا کسان اصحاب الجحیم دا عمل کرد جہنم دی. ما ہوئی تو صرف پیغمبر کرے اور نجاشی باندھے بل سو کے بل چاوانے نشی بولے دادا تولی کا جنازه منځ ورکړو کنه خدا دې ته وایي خصوصیت د پیغمبر سوې ورته ها منځ پیغمبر جنازه هغه د سړي لپاره سعادت وي او بل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله کا ښکارا کړ والذین کفروا کسان چې کفر کړي دي وکذبوا بیااتنا تکذیب کړي پایتون زمونږه اولئک دا کسان اصحاب الجحیم ملګری د جهنم دي. یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو لا تحرموا محرم وی طیبات ما حل الله لكم پاکیزه غشیونه چې حلال کړي دي الله تعالی تاسو لپاره ولا تعتدوا او زیاته مکوي ان الله لا يحب المعتدين تاکي سره الله تعالی محبت نساتي المعتدين د زیاته کوونکو سره نو چې کوم شی خدای جائز کړی دی نو جائز حرام و ما دته ایکستریمزم ویل شي. څه ویل شي ورته؟ ایکستریمزم ویل شي. لکه اوس مثلا سیف الله خان و موږ ته تاسو کی چې ساکر پلی کول جائز دی که ناجائز دی نو که یو سړی داسې خوشک مولاوي دا څه گمراهی ده اسه به وي دا کنه سو گمراهی دا منډې وی او چغې وی مرګریا دا شی لافل دی دا پرمیسیبل دی دا ایکسرسایز دی چې وایلیشن د شریعت پکې نشته ته ولې حرام دی. صحیح شو نو که خپل نه خرابېږي نو جست گو اهیډ. امام حسین تصحیح فکرول دا شپې رسول دا گپ لګی چې دروغ وایي. یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل الله لكم محرم وی پاکیزه غشیونه چې حلال کړی دی الله تعالی تاسو لپاره ولا تعتدوا ازیاته مکوي ان الله لا يحب المعتدين تاکي سره الله تعالی محبت نه ساتي زیاته کوونکو سره نو دلته یو مسله ولیکي چې حرام حلال ګڼل د عقیده په اعتبار دا کفر دی. یو شی چې خدای حرام کړی دی او تور تاسو حلال لکه شراب خدای حرام کړی دی او تور تاسو حلال چې دا چې حرام کړی دی ایمان ختمي ور سره. نمبر اول. نمبر دویم حلال حرام ګڼل د عقیده په اعتبار دام کفر دی چې کوم شی خدای جایز کړی دی ها او تور تر عقیده په اعتبار وایي چې دا حرام دی. یعنی لکه مثلا د غوا غوښه چې ذبح د وکړه د الله په نامه نو دا څه شي دی حلال دی او تاسو نه دا بالکل حرام دی دا هم کفر دی.
او دریم حلال حرامول په ځان باندې د عمل په اعتبار. حلال څه شي؟ حرامول په ځان خو د عقیدې په اعتبار نه، د څه په اعتبار؟ د عمل په اعتبار. دا قسم دی. یعنی مسله داسې ده، مسله داسې ده چې لکه شیرشاه مونږ ته دعوت کړو، کای نه خو بل فرض چې خطا شه صحیح، نو د دعوت کړو او مونږ ورغلو، مونږ څه ورغلو، اوس بلا ګڼ څه تیار کړی دی او مونږ الحمدلله خډېرو خوړل، خډېرو ادب بیا یو نوې شعر راوړل چې دینه واخلئ، اوس مونږ کې نور راځي نه ځای نشته صحیح. او دوی دا بخورئ، نو سیف الله خان د ځان خلاصولو لپاره ټو ګیټ ریډ اف چې نه حرام دي صحیح وي چې په ما حرام دي صحیح. نو اوس که سیف الله خان یعنی دا نه چې دا شی حرام ګڼو، نه دا خوړل په ځان باندې حرام کړل د عمل په اعتبار. شی خو حلال دی خو د عمل په اعتبار ټو ګیټ ریډ اف صحیح. چې اسه خو شیرشاه من مرای نسی چوکۍ نشه به خامخا خوري صحیح. نو ځان خلاص کینې څه وي وینا په مال حرام دی، نو دې ته قسم ویل شي که بیا دغه وخوړل نو کفاره د قسم په لازميږي. دا څه ده او کنه یعنی دوره لکشه به واخلي نه، یعنی دته وای دې سره دا څه وای د دې خبره مقصد دا ده چې د خدای په حواله باندې څه شی ته واخله. نو څه څو د خدای نوم واخلین ته وای چې نه نه زه خدای له هیڅ اهتمام نه ورکو، اهمیت نه ورکو. نو تحریم د حلالو عقیدتن کفر دی، عملا قسم دی. عقیدتن کفر دی او عملا قسم دی. نو کدی اوه چې نه حرام چې نه خورم خو بیا مجبور شي او دې لکه خوړل نو بس کې درې ورځې باندې شي. څه دا څه وایي کنه دا ته ولیکا لومبه ولیکا تحلیل د حرام کفر دی، دا دی ولیکل تحریم د حلال عقیدتن کفر دی او تحریم د حلال عملا قسم دی. وزیات وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ خُرِيدًا غشینا چې روزه کړی تاسو الله تعالی حلالا طیبا، حلال پاکیزه، حلالا طیبا. نو حلال هغه دی دا تولیکا چې حلال هغه شی دی چې په شریعت کې پرمیسیبل دی، چې شریعت د کوم شی د خوراکي اجازه ورکړه دی ناغي ته سوې حلال وي. او طیب هغه دی چې د صحت په اعتبار باندې تا ته مضر نه دی، د صحت په اعتبار تا د پاره مضر نه دی. د صحت په اعتبار د مضر دوه مثال دي، یو دا چې ستا صحت نه برداشت کوي، یو دا چې ستا صحت نه برداشت کوي، او دویم دا چې ستا صحت برداشت کوي. څه کوي؟ ستا صحت برداشت کوي خو هغه شی صفا نه دی، حلال خو دی خو صفا نه دی. ها نه نه میټ کاو نه میټ کاو خدا الله صحت خبره ده. مثلا یعنی باسی زوړ سالن پروت دی، ها زوړ پلاو پروت دی چې لږه بوی کوي صحیح. نو دا خو حلال ریجی دی او حلال غوړو کې پښې دي، حلال ریجی دی حلال غوړو او تا باندې ریجی اس قیامت نه راوړي، ریجی تا به شخوري خو که دغه دی خوړې هغه په ور نه دی. نو دا التولیک کنه، نو التولیک چې یو دا چې ستا صحت نه قبلې او دویم دا چې هغه صحتمند نه دی او هایجینیک نه دی. دا هایجینیک لفظ ورته ولیکه نو یاد دی بیا چې هغه شی هایجینیک نه دی او ستا صحت نه قبلې. لکه مثلا دغه وګوره اوس دا سویټ چې دی سویټ خو خوشی دی او که سړی شوګر مریض دی نو دا هغه صحت لپاره مضر دی، نو دا هغه لپاره حلال خو دی خو طیب نه دی، حلال دی طیب نه دی. او کله شی طیب وي خو حلال نه، لکه د سوپر مارکیټ غوښه طیب خودي ډېرې صفا کړي، هیڅ بکټیریا وایرس مارس پکې نشته او شرعاً حلال نه دی. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي يَرَىٰ اللَّهَ تَعَالَىٰ غَنَا أَنْتُمْ دِي مُؤْمِنُونَ چې تاسو هغه باندې ایمان راوړونکي لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ننسي الله تعالی تاسو لا ولغو قسم تاسو باندې دغه مسله ولیکي چې قسم درې قسمه دي.
نمبر اول یمین غموس. یمین غموس دا قسم کول دی په یو امر ماضی باندې په دروغه، په یو تیر شوي کار باندې قسم کول دی په دروغه. یعنی تا ته پته چې ځکه ما خبر باندې قسم کوم داسې دی، دا کار داسې شوی نه دی، دې ته یمین غموس وایي. ا د غموس معنا ده دغه وګوره غوپه ورکول په اور کې. غوپه پیژنې؟ غوټه ورکول. غوټه د غموس معنا ده غوټه ورکول. نو دا یو داسې قسم دی چې الله تعالی به یو غوټه ورکوي دې سړي له پس کې د جهنم په اور کې. اوس هغه غوټه به څومره مودې خدای ته پته ده چې بیا څو اخره وباسي. الله دې معافي وکړي، خدای مو دې بچ ساتي، مونږ دې ګرمای ته نه ټینګېږو. دویم یمین اللغو. یمین لغو. یمین اللغو په نزد د امام شافعي او د امام احمد او د امام مالک، د درې واړو امامانو په نزد یمین اللغو دا هغه قسم دی چې بې ارادې ژبې له راشي. څه وشي؟ بې ارادې ژبې له راشي. لکه مونږ والله والله څه وایو؟ والله والله بالله. بې ارادې ژبې له راشي، تکې کلام جوړ شوی. نو هغه وایي دا یمین لغو دی ځکه انټنشن نشته. یمین لغو دی یعنی دا that is nothing، دا قسم نه دی. د چا په نس؟ د درې امامانو په نس. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي یمین لغو دا نه دی، خو یمین مناقض دی. ځکه هغه وایي چې والله بالله یا د قسم لفظ انټنشن نه غواړي، دا بغیر د انټنشن هم کیږي. دا څه کیږي؟ بغیر انټنشن نه هم کیږي. ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 15 سيزونه ذکر کړی دي چې هغه انټنشن نه غواړي، بغیر د انټنشن نه کیږي. څو شیونه؟ 15. شابه په لخوا زرد لیکه چې بس پوخ مولا درن جوړ شي. 15 شیونه داسې دي چې انټنشن او نیت نه غواړي، بغیر د نیت نه کیږي. یو د قسم لفظ چې وې بې نیته، دا قسم شوی دی. دا کله په مسخره مو وي قسم شوی دی. نمبر 2 طلاق د خزه که په مسخره دی مو به انټنشن، دا طلاق شو، دا انټنشن نه غواړي. پدریګه. نمبر 3 آزادول د مړی یا د وینځي، که په مسخره دی مړی یا وینځي ته وې چې تا آزاد دی، نو بیا دانش ویل جو ما څه غپ لګاو، مسخره مې کوله. دې کې مسخره نشته، بس دا آزاد دی. څلورم چې خزه ته چا رجعي طلاق ورکړي دي. صحیح ورکړي دي؟ رجعی طلاق. رجعی طلاق یو طلاق یا دو طلاق. نو په ویټینګ پیریډ کې دا خاوند بیا واپسی کول شي ورته، دې ته رجوع وي. سوې ورته رجوع معنا ریټرن. رجوع معنا ریټرن، واپسی. صحیح. نو کو خاوند خذل طلاق ورکړل یو یا دوا، یو یا دوا، او په دا ویټینګ پیریډ کې چې 3 منثس دي، څه شي دي؟ 3 منثس دي. په دغه پیریډ کې کده په تور مسخره او ماخذ ته وي چې وای هني ترتا قربان شم. څه ورته؟ تاسو وایي د مینې اظهار کې نه څنګه وایي؟ څه وایي ورته؟ ها؟ دا شی نشته. وام کې تاسو ځان کې قندار والا خلک ډیر مهین خلک دي. ها کنه فارسی کې څنګه وایي نو؟ عزیزم او پښتو کې عزیزم پیدا کړه. دا غو ودا چې نو اوس بار تک دی خدا سے الفاظ وي د خپل خزه چې کوم ته طلاق یو یا دو ور کړی دي او په ویټینګ پیریډ کې دنه چې هغه سره د رغبت معلومیږي. څه معلومیږي؟ رغبت. د رغبت معلومیږي خزه ته. رجوع صحیح. نو کله څه دوی چې نه زما ورته هیڅ رغبت نشته، دا الفاظ چې ما ویلي سي مسخره مې کوله، نه بس دا رجوع ثابت ده، دا انټنشن نه غواړي. پنځم شي که یو سړی خدای ته ووایي چې قسم دی زه به تا ته نه نږدې کېږم 4 میاشتې. څه شي؟ 4 میاشتې تا ته نه نږدې کېږم. نو که 4 میاشتې نږدې نه شو نو یو طلاق باین واقع شي.
دا وایي چې ما قسم دی وایي چې ما قسم دی تا ته نږدې کېږم ښځې ته یې ووایي 4 میاشتې نو که 4 میاشتې دی بیبي سره یو ځای نه شه نو دا کوم طلاق باین طلاق باین دی ته وایي چې په دې کې رجوع نه کېږي دې کې نوی نکاح کېږي دې کې څه کېږي یعنی اثر نه وبم دغه خاوند سره بیا نکاح کوي بیا به شیریني میریني راوړي صحیح شو او استاد ته وایي چې راشه خبر خلاصه کا صحیح اوس دا قسم چې کړی دی نو په دې 4 میاشتې کې دنه که د رجوع کړه فی وایي ورته فا او یا ولیکه دغه رجوع ته څه وایي فا او یا فی معنا رجوع نو که دغه رجوع یې وکړه او ویل چې اسې مسخره مې کوله بیا هم دا رجوع ثابته ده قسم مات شو کفاره به ورکړي قسم مات شو کفاره به ورکړي خبره ذهن کې رااله نو سیمان رحمت الله علیه فرمایي چې دا 5 سيزونه دا خو په حدیث کې ذکر دی یو پکې قسم دی په قسم کې چې کله دې وکړو نو په دې کې لغو مغو نشته او نیت ته ضرورت نشته دا بغیر نیت کېږي دا څه کېږي چې لفظ د قسم دی وي یا والله بالله دی وي بس دا قسم شوی دی کته وایي چې زما نیت نو نه به اوستا نیت دا کلمه نیت نه غواړي او زمونږ شیخ رحمه الله د دې مثال وي دا د ګن او د رایفل یعنی د توپک ګولای ده د توپک ګولای چې کله دې اوچلوله نو کدی اراده وي چې دا سړی دې ملکی یا زخمی دي کیو کدی اراده نه او چې ګولای ولګي نو څه وکړي زخمی کول وکړي نو هر چی یمین لغو ده په مذهب د امام سے اوس دا خو رد کړ د دې درو امامانو مسلک چې تاسو کوم شی ته یمین لغو وای دا یمین لغو نه ده نو هر چی یمین لغو ده امام رحمت الله علیه په نسبت باندې نو هغه قسم ده په یو امر ماضی قسم ده په یو امر ماضی سره د یقینا چې دا کاروم دغه سره لکه د دې څنګه غنم یعنی د خپل یقین داو چې دا ځکه خبره کوم دا شوم دغه څه لیټر ان هی فاوند اوټ چې نه دا غلطه و خو بار ته دیر هغه وخت د قسم کو نو د یقین داو چې دا معاملم دغه څه شوی ده معاملم دغه څه نو دې ته یمین لغوي په دې باندې الله نه ول نه کوي ځکه دغه دروغ نه وي دغه دروغ نه خوشورو په دې باندې چې دا خبره هم دغه څه شوی ده یعنی دې کنفیوز شو نو بس دا محسوس کړي دا خبره هم دغه رنګ شوی ده لا یؤاخذکم الله ننسیتاسو اللہ تعالی باللغو پلغو بانے فی ایمانکم پا قسم استاسو کی ولیکن یؤاخذکم لیکن اللہ تعالی منسی بما پاشے بانے عقدتم الایمان چی تاسو تڑلی قسمنا یعنی عقد مکردے یمین منعقد نو دریم قسم یمین منعقد دے سیف اللہ خان دی یمین منعقد تعریف لکا چی دا قسم دے په یو امر باندې په مستقبل کې د کولو یا د نه کولو دا قسم دی په یو کار باندې په مستقبل کې د کولو شکل خانه او یا د نه کولو یعنی قسم دې کدا کار ما وکړو او لیټر باندې وکړو دا یمین مناقض دی دې باندې سره دي کفاره فکفارته کفاره دے قسم اطعام 10 مساکین ډوډۍ ورکول لاسو مسکینانو لا ډوډۍ ورکول دي خلا لاسو مسکینانو لا او دا ډوډۍ او دا خوراک موقوف ته په عرف باندې موقوف ته په څه باندې په عرف باندې اوس که په عرف کې د سیف الله خان په وطن کې د نثار احمد او د حاجی عبدالغنی په وطن کې په عرف کې خوراک د ورځې 3 ځله کېږي یو بریکفاسټ یو لنچ او یو ډینر نو دی بم لسو مسکینانو لا سور کوي درې وخت به خوراک ور کوي یو بریکفاسټ یو لنچ او یو ډینر او کنا د په عرف کې د دې په رواج کې خوراک کېږي 2 وخته نو بیا به 2 وخت ور کوي ا بعضی دینه داسې د خوراک کې 3 وخته صحیح د ماکسینه د ماجیګر مېس کوم یو ځل خوراک کېږي نو دا په عرف باندې موقوف دی اوس کدا سړی غواړي چیرې دا خوراک به څوک پخې مسکینان به ګوري راولي به خوراک به څوک پخې ا مسکینان به ګوري راولي به نو بس لس فدیه ورکی سمو کی لس فدیه ورکی او فدیه دا موږ د وړو کې اختر پروز باندې پیسې ورکو فدیه راکنه دا څه ده
تاسو ورته څه وایي سرسایه سرسایه نو لس سرسایه به ورشي څو به ورکړي لس سرسایه ځکه دا یو سرسایه چې ده دا د یو مسکین د یوې ورځې مکمل خوراک دی دا د یو مسکینه د یوې ورځې مکمل خوراک دی یاد شو فکفارتو اطعام 10 مساکین کفاره د خوراک ورکول دی لسو مسکینانو لا من اوسط ما تطعمون د اوسطو د اورج غنا تطعمون علیکم چې تاسو خوراک ورکوي اهل خپل نو چې پکور کې اوسطن تاسو کوم خوراک کوي نو اوسطم د قره شریعت چې کوم اندازې خو ده شریعت چې کوم اندازې خو ده ځکه اوس یو سړی وای چې د درې وخت خوراک دا چې په هیلټن یا په شیرټن کې $50 راځي الکه دا اورج خوراک نه دی اورج خوراک هغه ته وایي چې عجیب بالغنی په کور کې پخې عجیب بالغنی چې په کور کې پخې کی نو درې وخت خوراک باندې به فی کس او پر پرسن $6 خرچ راځي صحیح شو من اوسط ما تطعمون علیکم او کسوتون یا جامد لسو مسکینانو دا سو شده جامد لسو مسکینانو دا چی لس جامع ہوا بلدس مثلا بلچامات من دلت وسیدی روجین سینی والی در غیر دید آغا دا کوئی تاوزه کمانگی تبده اچھا کم زی وسیگی او تحریر رقبت یا ازادول دیو غلام دی رقبه مانا سٹ اد سٹ نموراد دی غلام یا وینزا یا برده قسم پا کفاره کی یو غلام ازادی فمن لم یجد پس چاچ نمولدل د خوراک نجامان ن غلام ازادول فصیام 3 ایام لازم دی دباندی روزی د 3 ورځو پر لپسی تاسو پر لپسی وای کانستنټلی یعنی دا باندې کې یو بنونی سينو بیا بل هفته کې یو نس بل هفته کې نه د کفاره چې کله روزي وي نو دا په کانستنټلی دي او که په عذر دی هم پر خدا نو بیا به سره کې که په عذر دی هم پر خدا یعنی دوه دیونی ولي ادرې مدرې نیمه ورځې نه زیاته نیولې وښنه جوړه شو مری شو سر تر رسولو نو ماته دکړه نو بل بیا سره شروع کې ذالک کفارت ایمانکم دا کفاره د قسمونو تاسو دا اذا خلفتم چې کله تاسو قسمونو کوي اب قسم مات کوي واحفظوا ایمانکم د دې دوه معنی دي واحفظوا ایمانکم ځان بچ ساتئ د قسمونو خپلونه واحفظوا انفسکم ایمانکم الله تعالی فرمایي چې سکار کې نو اسیو کا قسم کولو ضرورت دی یعنی اسې دې معظم کړی چې دا کار وکوم نو سره په قسم کې ځان بچ کې د قسمونه مکوه صحیح او دوی معنی چې واحفظوا ایمانکم بیا محفوظ کې قسمونه خپل کړي یو شی قسم دې کړی نو بیا کمټمنټ ښکارا کا بیا څه کو کمټمنټ ښکارا کا بیا قسم ماتاو ما خدای ته بل مسله ولیکا دغلطه بل مسله ولیکا هغه مسله دا ده چې قسم کیږي پاغه شی باندې چې هغه په عالم اسباب کې ممکن وي چې سوي په عالم اسباب کې چې ممکن وي که یو کار ممکن نه پاغه باندې قسم نه کیږي کله یو کومه څه غب ته لګولې اسه وخت ضایع کړل دویمه خبره که یو سړی قسم وکړو د نیکای د نه کولو د څه قسم وکړو د نیکای د نه کولو نو لازم دي د باندې چې دا قسم ماته او کفاره ورکړي او د نیکای کار شروع شي یعنی فار ایگزامپل یو سړی سره اخته شوی چې د جزو منځله د مونږ وخت دی څه شي د مانځه وخت دی د ماقام مزده قضا کیږي ور سره اخته شوی او هغه څه وخت قسم دې کړه مونږ نو څه وي چې کم توای ناغه وای قسم دې کړه مونږ نو کو اوس موږ خو فریضه ده د نیکۍ د فریضه د اداګۍ نه قسم کوي چې دا باندې کو نو څنګه د خپل غستې شي چې راوس خو نشم کولای چې قسم مې کړل دي موږ ته خدای دې به خو بس قسم دې مات کا د موږ فریضه کا د قسم په کفاره ورکې سبو کې د قسم په کفاره ورکې یا یو سړی داسې وي چې قسم دې کړي مور سره مې تر مرګ خبره وکړه نو د مور حق پوره کول یا د مور احترام دا خو فرض دی دا څه دی
دا فرض دی. نو اوس ورته چا ووې چې هلکه هغه مور له نور دی نه ما قسم کړی دی نشم ورته زه خو مې ډېر غواړي خو څه مې کړي دي قسم مې کړی دی خدای دې پار کا قسم دې مات کا د هغې کفاره ورکړه او ورځه مور لرې ورشه. کذالک یبین اللہ لکم آیات دارنگ بیان اللہ تعالی تاستا احکام لعلکم تشکرون دا دید پارے تاسو شکر گزار جوڑ شئی. شکر گزار جوڑ شئی سمانا یعنی چې کله هم تاسو مشکل کې اخته شئ نو الله تعالی د هغې څه حل درته راولیږي څه وکړي درته سلوشن درته راولیږي. نو چې کله هم د مشکل حل الله راولیږي نو باید چې مونږ څه وشو شکر گزار شو. یا ایها الذین آمنوا کسانو چې ایمان وراوړل دي انما خبر دادا الخمر والمیسر. نو تاسو ته تفصیل ویلو چې شراب الله تعالی یک مشت حرام نکړل ځکه عرب دا دومره اډکټیو عرب د شراب دومره اډکټیو چې دوی په اسانه باندې پرې خو دې نسو. لہذا شریعت اسلامی پر رو 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 د دې ذهن جوړو. نورم بنای حکم ورته دا وکړو چې د مانځه وخت کله قریب راځي نو شراب مس کوي. چې مانځه وخت قریب راځي نو شراب مس کوي ځکه ډرنګ نو بیا پوهېږي نه چې څه وایي که ډرنګ نو یې فرمایل چې ولا تقربوا الصلاة وانتم سکارا مانځه ته مه نږدې کېږئ چې کله ډرنګ یعنی معنا دا ده چې د مونځ وخت راځي نو شرابونه دمه وکړه که نه چې سنس دې بهر شي اوسو کې مونځ وکړي. نو معنا دا ده چې د مانځه د وختونو سره متصل دا شراب به حرام شي اوس جایز دی. نو یو میسج د مسلمانانو واغستو چې دا شیخ ښه نه دی دا شیخ ښه نه دی که دا نشه یې لږه اوږده شوه نو مونځ راسره پاتې. یوه د دې نه بعد دا آیت نمبر 1 وګوره سیف الله خان دغه هم دغه آیت چې کوم دی پسې آیت ده تو وګوره ورته لاندې دا کوم آیت چې دا پرې دی پسې آیت وګوره چې انما یرید الشیطان خبردار شیطان اراده لري ان یوقع بینکم العداوه چې واچې ستاسو مس کې دشمنی والبغضا نفرتنا فی الخمر د شراب نوشۍ پاسات والمیسر او د قمار بازای پاسات. ځکه قمار بازان اکثر په قمار بازای کې یو بل سره جنګ شي یو بل مړ شي داسې کېږي نه کېږي. قمار بازای کې یو بل سره جنګ شي ځکه سړی یعنې بیا ځان کنټرول نه کړی شي کنه ډېرې پیسې بایلي نو څه وکړي بے کنٹرول شنو بس دستو کی صحیح. نو اللہ تعالی دی تو عقلی نفرت صحیح ورته عقلی نفرت نو اللہ تعالی دی په ذهن کې د قمار بازای او د شراب نوشۍ عقلی نفرت واچو چې خپل عقل دی ورته متوجه کا چې دا تعالی څه پیدا کوي بغض عداوت نفرت دشمنی قتل و قتال. دیو جناب عمر رضی اللہ تعالی فرمایي چې ما د اسلام نه وړاندې چر شراب نوش کړي او اسلام کې هم دا جایز وو څو کاله ولس کاله څو کاله ولس کاله دا جایز وو خلق اسکل. حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرمایي ما منسکل چا ورته یې ولې وې ځکه مې نسکل چې کوم شی د تانه هر جوړای نه سلېږي ان چې کوم شی ست عقل ختمي چې عقل ختمي بیا سړی صحیح خو خروي. نو دغه چې الله تعالی ذهن سازی کولا حتی چې دوی ذهن جوړ شو. نو دا اوسنۍ آیت نمبر 90 چې ایها الذین آمنوا ایمان والو انما خبر دادا الخمر شراب والمیسر قمار بازی انصاب جمع د نصب دا انصاب جمع د نصب دا او نصب معنا بت څه شي بت والانصاب او بت پرستی والاسلام او فالون رایستل د خدایانو په نامه څه شي. نو ما تاسو ته ویلو چې د مشرکین مکه طریقه دا و چې یو بزنس په شروع کو یو جاب به شروع کو په یو سفر باندې بته نو د هر یو سړي په کور کې غشي پیژنې ایرو غشي نو درې غشي به پراتو په تیار کې په یو تیکی کې پراتو سکه په یو تیکی کې پراتو ګلاف په کور کې په یو باندې به لیکلو افعل کوا دویم باندې به لیکلو لا تفعل مکوا دریم بخالیو دریم بسو
خالی به نو چې مثلا یو جاب لبته نو د جاب ځان خپل خدای ودی د بزنس ځان خپل خدای او د بل کار خپل خدای او د بل کار خپل خدای نو دوی طریقه دا و چې اول به خدای ته پوجا وکړه عبادت به وکړه بیا هغه تیار ګټل نو سترګې پټ کړې او هغه درونه به یو غشر راپورته کړ نو کای باندې برکلی چې افعل دې کار کې خیر دې خدای اجازه راکړه چې دا کار کوه دا بزنس په چلیږي کو پلی کله لا تفعل نه بس خدای وایي چې مې کوه ګینه بیره د غر کې داشته مال لپاره ځای کیږي او که خالی براوته به اوف خدای صدقه غواړي ډونیشن غواړي چیریټي غواړي ځکه خوش نه دی دی وجراته اپینین نه راکړي خوش نه دی دی وجراته اپینین نه راکړي نو بیا به چیریټي ورکړه ډونیشن ورکړه هغه بوت پنامه نو بیا براغه بیا به عمل کو چې ترڅو پورې به افعل یا لا تفعل ولا نور او ترغه پورې به عمل شروع کړو انما الخمر والميسر والانصاب والازلام اپغشبان فار رایستل رجسون دا گندے رجس مانا فلت رجس مانا فلت اصل کی رجس دا انسان فضلی تا ہوئی سو تا ہوئی دا انسان فضلو خو پیجا نکن یعنی دا انسان دا بدن نکم گند کی راوزی او دا سماتی دیتا رجس ہوئی صحیح نوز دا رجس سخوری احتمال ہے اللہ تعالیٰ فرمائش دا شراب نوشی دا قمار بازای پیسی دا بت پرستی دا داسې ګنده دي سپریچوالي لکه فزیکلی چې د انسان دا فضله څومره ګنده ده یعنی سپریچوالي دا دومره ګنده دي لکه څنګه چې فزیکلی د انسان د فضله نه زیات ګنده بل شي شته اوس د غویانو غوښیان دي د غویانو غوښیان نو خلک استعمالوي موږ ته نه دغه جوړو تپانی ټپای او بیا یې اور په بلو صحیح پټوته بتوري سو منور بطور منور ہے صحیح بطور سرا اور امام صلی اللہ علیہ مسئلہ دی کلی دا چې د سارو د مواشیو د غشیانو یو لوی تاسو څه انبار یو لوی انبار د دې خرڅول خو جایز دي دې خرڅول سړي ذکر قابل نه پښې دي خلک په نه فاخري څه کوي پټوته شي پټو خو امام صلی الله علیه فرمایي که صرف د انسان د فضله انبار وي شي د انسان د گند د انسان د فضله د هغه انبار چا جوړ کړی دغه خرڅول ناروا دي دغه مسله وکړه ځکه دا ډیر ګند شي که مخلوقي غوښیانو سره خو ټیک ده خو که صرف د انسان فضله وي دغه خرڅول ناروا دي الله تعالی وایي دا دومره ګند شي سپریچوالي لکه فزیکلی چې د انسان فضله څومره ګند ده رجس من غمل الشیطان دا غمل د شیطان له فتنبوه نو یو رجسون دی خو ګوره سلو خبر الله تعالی کړی دی یو دا دومره ګندر سپریچوالي لکه فزیکلی چې انسان فضله څومره ګند ده نو حرام شو څه شو حرام شو دین من غمل الشیطان دا شیطان غمل دی د شیطان عمل فالو کول سړي حرام دی د شیطان عمل شرشا فالو کول سړي حرام دی دعا فجتنبوه دا اوائد کئی دا سکئی دا ځان ته نه وساتئ نو که ځان دې ونه ساتنه دا حرام دي او سلورم لعلکم تفلحون دې د پاره چې کامیاب شي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شراب نوشۍ باندې بد درو سزا ورکولا خلفای راشدین با د درو سزا ورکولا اختلاف پکې اوسه او درو سزا ان شاء الله تفصیل به بلل الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و آله و اصحابه اجمعین ربنا الحمد بالقران ثم الله ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وصلنا وتوانا على الوان ان الله خير حافظا وهو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر